سوات ته به درشم خو غره ته درختلی نشم ستاسو خو داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه. محبوب جان نامه مې ده او د ثوابې ګوهټي سره تعلق ساتم. ما څه شعرونه د پاسون ټي وي دپاره وامه. عشق قرباني لیلا نه غوښتې وم مجنون دپاره ګنې پښتو کشي لیلا بیا ننګ ته چرته رسي. پاسون ټي وي والا په فرمایش باندې د خپل غزل یو دوه درې شعره په ترنم کې ویمه. ستا بدلګه احسان بدل پلوې احسان درکما مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ لا خو په ما یې چرې تېره نه کړه سخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم او په دغه تمه او په دغه خیله چې ټول مینهوال به روغ جوړ وي، د ژوند نه به مزې اخلي. محبوب جان نامه مې ده او د ثوابې ګوهټي سره تعلق ساتم. ما څه شعرونه د پاسون ټي وي دپاره وامه چې دلته داسې خلک داسې اوسېدل، دلته داسې خلک داسې اوسېدل چې بې مړو ته خاندل ژوند ته جړل او په دې ښار کې به نورونه خرڅېدل سپوږمۍ ستوري به په 2 پیسو کېدل. په دې ښار کې به نورونه خرڅېدل سپوږمۍ ستوري به په 2 پیسو کېدل. بې غیرته به د 1000 په بدل وو غیرتیان به لکه ډمې ګډېدل. بې غیرته به د 1000 په بدل وو غیرتیان به لکه ډمې ګډېدل. ستا د حسن قیمت نه و حسرت صیبو، ستا د حسن قیمت نه و خو بس دومره مونږ به زړونه په لاسو کې ګرځول. او یا محبوبه دلته بل شانته مزاج و، دلته خلک په خپل ځان کې ورکېدل. او دغه نور څه شعرونه دي د کوکارۍ مینهوالو ته د ډالۍ وي. صفات ته راغلی وي روشن خانله، هغوی ته دې هم ډالۍ وي چې قسمت داسې رانیولی یم بدبخته، قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته. او مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو، مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته. مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو، مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته. چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته. او مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له خو په مې چرې تېره نه کړه سخته. مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له خو په مې چرې تېره نه کړه سخته. مونږ په تیږه باندې سر کېدو وده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته. مونږ په تیږه باندې سر کېدو وده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته. صیب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ دریم چته په لګولو خښته. صیب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ دریم چته په لګولو خښته. په محبوب باندې سړی تودې شپې تېرې ته خو راغلې خو بېخي راغلې ناوخته. ډېره مننه مهرباني. په محبوب باندې سړی تودې شوې تېرې ته خو راغلې خو بېخي راغلې ناوخته. ډېره مننه. د پاسون ټي وي ډېره زیاته مننه کوم او په تېره د خان بابا برکت علي خان او زمونږ دلته یو SHO ملګری دی په کوکارۍ کې روشن خان چې کوم دی زما ډېر ښه ورور دی، ډېر ښه ملګری مې دی. هغه ته دې هم دا زما شعرونه ورسي او کوشش به کوو چې ملاقات هم ورسره وشي، ولې چې د دې علاقې خلک ډېر تعریف کوي نو موږ پرې خوشحالېږو. د هغې نه مخکې چې یو څو شعر وویم چې ساتل به مې بازونه د کونترو په دوکان. خان بابا ساتل به مې بازونه د کونترو په دوکان څو غله مې کښېنولي وو د زرو په دوکان. کسابو ما جامونه مې د وینو بوی راتللو. حضرت صاحب کسابو ما جامونه مې د وینو بوی راتللو خو پای مې خرڅول هم د ډمبرو په دوکان. او مونږه اکبره مونږ خپلې سپارې به جوماتونو ته راوړلې، مونږ خپلې سپارې به جوماتونو ته راوړلې خو دوی به خرڅولې د کوټګرو په دوکان. او سرونه کراپورې و زموږ سرونه نه وو، سرونه کراپورې و زموږ سرونه نه وو، پټکي زموږ پراته وو د بې سرو په دوکان. او دې خلکو عزتونه دیوالونو کې ساتل، دې خلکو عزتونه دیوالونو کې ساتل
دا خلک لوس لغړو د صادرو په دکان د خلکو عزتونه دیوالونو کې ساتل دا خلک لوس لغړو د صادرو په دکان او بسره دلته مینه د فریب کوډو جادو وا بسره دلته مینه د فریب کوډو جادو وا راغونډې معشوقې وي د منترو په دکان. ډېره مننه، ډېره مهرباني. زمونږ په زړونو داسې خور دی چې توبه وباسه، ستا د ښایست خو دومره زور دی چې توبه وباسه. سوات ته به درشم خو غره ته درختلی نشم، ستاسو خو داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه. د بسر صاحب په فرمایش او د پاسون ټي وي والا په فرمایش باندې د خپل غزل یو دوه درې شعره په ترنم کې ویمه چې ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما کمال زړه را کوي ز بدر لزان درکما ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما ته د پامیر نه یو ټپا شی کزار وایا ته د پامیر نه یو ټپا شی کزار وایا زه به خیبر نه یو چغا او د قربان درکما زه به خیبر نه یو چغا او د قربان درکما کمال زړه را کوي ز بدر لزان درکما ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما زما خسترا گو کی نظر یہ چستا سی مشنا زما خسترا گو کی نظر یہ چستا سی مشنا جواب بسوی ستا کزو درل قرآن درکما جواب بسوی او ستا کزو درل قرآن درکما کمال زړه را کوي ز بدر لزان درکما ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما پتو جرتا خم پر خایستا دی اختشام تمام پتو جرتا خم پر خایستا دی اختشام تمام تالز کوم مثالنا او د افغان درکما تالز کوم مثالنا او د افغان درکما کمال زړه را کوي ز بدر لزان درکما ستا بدلګه احسان بدلو پلوی احسان درکما. ډېره مننه. رنګونه ښکلي خو ستا ښکلي رنګ ته چېرته رسي هر څه په سوځي خو دا سول په تنګ ته چېرته رسي
او عشق قرباني لیلا نه غوښتې و مجنون د پاره عشق قرباني لیلا نه غوښتې و مجنون د پاره ګنې پښتو کشي لیلا بیا ننګ ته چرته رسي په دې دوو شعرونو اکبر جان ته بلنه ورکوم چې راشي او پاسون ټي وي ته څه خپل خواږه ډالۍ کړي. اشرف صاحب ستاسو هم ډېره مننه د خان بابا هم مننه کوم چې دعوت یې راکړو. د نورو ملګرو ډېر زیات مننه کوم. د پاسون ټي وي دپاره دغه یو څو شعرونه زمزمه کومه. ترنم کې د محبوب جان ماشوم کلام دی چې قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته مونږ ته سمې وایه سمې اورو مونږ ته سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې مه وایه نیکبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له خو په ما یې چرې تېره نه کړه سخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته په محبوب باندې تودې سړې شوې تېرې په محبوب باندې تودې سړې شوې تېرې ته خو رالې خو بیخي راغلې ناوخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته. ډېره مننه. د سیلانیانو مسکن سوات ته د سیل لپاره برکت علي خان بابا سره راغلي میلمنو لیاقت علي خان حضرت نورالبصر بصر اکبر جان احتشام هوتي او د ضلع صوابۍ سره تعلق لرونکی وړوکی او ګلالی شاعر پاسون نیوز باندې د یو وړې شان مشاعرې نه پس په تانا کوکارۍ کې د ایسیچو روشن علي سره لیدل کتل وکړل او یادګاري تصویران یې ورسره جوړ کړل. امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ وي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمد انجم له اجازه راکوي. په لوی الله مسپارم د الله په امان.